معنا د مور خور په عربی کې د پلار خور عمه او د مور خور خاله ومنګ پښتانه دواړو ته ترور وای وی ربیعه بیبي دا ورا خورای ته وای چې خورای کله زما واده وشو دا د ما مزه کیسه بیانوي او زما د واده شپه تیره شوه په سبا باندې رسول الله مبارک زما کمرې ته راغی او زما کټ غټو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې کېناسته په کټ لکه ته چې ما سره ناسته اوس معنا یو سر ته زه ناسته وم او د کټ بل طرف ته رسول الله مبارک ناست او جنکۍ زما په کمره کې شروع وې تمبلې وهه زما په کمره کې د حدیث د لږ ګور او چې د دې کم پلاران په بدر کې مړه شوي شهیدان شوي د هغې مرثیه ذکر کوله معنا تعریف یې کو مرثیه پیژنئ دا 10 محرم اول نه 10 پر شیعهګان لګیا نه پر ټي وي ګانو باندې ریډیو ګانو باندې او پر سوشل میډیا باندې د کربلا واقعه بیانوي او منظوم کلام چې څو ور سره شوي دي حسنینو سره او د دې اولاد هغه بیانوي وې دې کې نبی پاک ناس یوې جنۍ دا ویلې په د عین کلام مرثیه کې چې من کې داسې نبی د الله را کړی یعلم ما فی غد چې هغه ته د مستقبل علم هم ده وی رسول الله مبارک ورته فرمایل چې بچی دامه وای او دا نور جملې وای حدیث کې او درې خبرې پہلا خبره دار سوال پیدا کی چې رسول الله مبارک د اول شپې ناوي اله یو شپه نو دا خو لساتو ورځې پورې ناوي د ناوي بیبي سره د ناوي په کمره کې او په کټ باندې ناسته دا خو اجنبیه وا رسول الله شارع امت دا نو نبی علیہ السلام د دې سره ولې ناسته کړې ده په دې کټ باندې او بے پردې ناسته ده د دې بلا جوابونه دي خو پنځه به موږ او تاسو کوو یا څلور د ټوله نه روغ جواب چې موږ لم ډېر خوند راکوي هغه دا ده چې رسول الله مبارک د ټول امت د نارینه او زنانه او روحاني پلار روحاني د پردی اجنبیه لپاره د اجنبیه سره ناسته حرام ده پر خپل پلار سره ناسته کوي شي کنه واقع مدني خو روحاني پلار دویم جواب دار چې د هغه اجنبیه سره ناسته ناروا ده چې یره د فتنې ویره یا د اجنبیه د طرفه یا د اجنبي د طرف چې یو د بل د حیا او د عزت غلی چې هغه لوټ دلته دا یره نه وه څوک دا ویلی شي چې رسول الله مبارک یو اجنبیه سره ودرېږي یا کینی نو یره او احتمال د فتنې شته څوک ویلی شي که دا سوچ هم وکړه او دا یې وویلی چې او په زړه کې تکلم هم نه یې کړی علماوي دی کافر کېږي رسول الله مبارک د فتنو نه داسې پاک ده لکه د واړو غټو ګناهونو نو فتنه هم یو ګناه ده خیالات بدلیدل د سړي ښځې ته او د ښځې نه چېرته د زنانو خیالات رسول الله ته بدل شوي او نه د رسول الله مبارک دا دوه دریم نمبر داره دا مسله مخکې له نزول د آیت الحجاب نه شوی څلورمه داره ته وای پرده نه وه بې پردې ناسته تا ته څه پته لګي غټ کټو منځ کې پرده وه د کټ یو سیب ته ربیعه بیبي د نبي پاک د برکت دعا دپاره ورغلی او د بل طرف ته د پردې شانه نبي علیه السلام دا اوس تاسو کتلی دي د ډبل بیټونو ته څلور طرف هم پردې وي کش کېږي
او په دې منځ کې پرده وي نیم ډبل بیټ یو خوا پاتې شي نیم بلې خوا وی دا غاټ بیټو د ساګوان لرګي نه جوړ او پرده پکې ځوړنده وه یو طرف ته رسول الله مبارک او بل طرف ته ربیعه بیبي او پنځمه دا ده ته وایې چې دا تنها ورسره ناستو په کم ځای کې راغلي دلیل د تنهایي چیرته ذکر ده چې حضور د دې بیبي سره تنها ناست چې وړې جنکۍ شته تمبل وهي کېدی شي چې خاوند هم ناست خو د هغه تذکره نه ده راغلې یو جواب په جوابونو کې دا و یو جواب په جوابونو کې دا و او یو جواب دا ده چې ربیعه بیبي دا له محارمو د نبی علیه الصلاة والسلام او د حرمت دپاره ډېر اسباب یو سبب نسب ده یو سبب رضاعت ده یو سبب مصاهرت ده خو په یو سبب باندې دا محرم و د نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خبره د ضرب الدف تمبل چامبا دایره وی دا دایره وهل چمبې وهل جایز دی که ناجایز یو قول جایز دی دویم ناجایز دا څوک چې وی ناجایز دی هغه دی علی مرتضی رضی الله عنه یو قول ذکر کوي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ضرب الدف تمبل تم وی دوپړی تم وی رسول الله مبارک منع کړی دا لوهلو د چمبې نه چې چمبې به نه وهئ د دې نه منع کړی دې نه منع کړی دا او دویم قرآن کې الله فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث ځینې خلک داسې دي چې بېهوده خبرې په پیسو باندې اخلي یعنی د سندرو د چاربیت او ټپې کتابونه او ورسره آلات د لهوې چې چامبه او دوپړې دي دا په پیسو د دې مذمت الله په قرآن شریف کې ذکر کړی د دې وجه نه وایي چې دا منع ده او دریم یو بل روایت هم راغلی چې رسول الله مبارک د ګانو بجانو د وهلو اورېدلو نه منع کړی تاسو شامی رد المحتار وګورئ چې یو سړی وي یاره دې سندرې ډېر خوند وکړه دې ډول او سرنا او باجۍ او دوپړو ډېر خوند وکړه اورېدلې حرام او فسق ده او خوند اخیستل ورنه کفر دا ډېر خلک وایي دا ریډیوګانې جوړې شوې وې بس هغه به بیا ویل هلکه دا سندره هم درته ولګوله خوندونه ترېنه والي چا پیسه نه ویل یو څو علماو په دې باندې د نن نه 12 کاله مخکې په دې ردونه شروع که بیانونو درسونو د جمعې خطبو کې په هغې کې یو زه هم وم ما علماو ته وویل چې د الله بندګانو لږ غوندې تاسو خو دومره ووایئ موږ ته له دغه وایي بدرالدین عیني وایي چې کله د فتنې زمانه او د جهاد عملی جهاد وخت راشي وی مولیان د ممبرونو نه د عملی جهاد لپاره اعلانونه وکړي مولا که د ممبر نه وکړه د ممبر نه به یې ګاډي پورې تړي بیا به یې نوم نشان دی بیا به ملاقات انشاءالله د محشر په میدان یا په جنت کې د الله په حضور کې عملی جهاد څوک دا نشي ویلی چې ظلم مه کوئ څوک دا نشي ویلی چې جبر مه کوئ څوک دا نشي ویلی چې فحاشي زیاته شوه روکتام وکړئ څوک دا نشي ویلی چې دا فحاشي خورېږي د دې مخنیوه وکړي وایي ستا څه کار ده ته خپل لمونځ کوه او خانقاه ته دې ځه او مرکز ته دی دې سره دې څه کار حالات د دنیا ډېر بدل دي او دویم قول دا د بعضو علما وایي چې مړه جایز ده نو چاچا ویلي جایز ده نو مولانا صاحب هغه یې داسې ویلي دي چې تمبل چمبه پېژنئ تاسو ورته څه شی وایي مړه دایره څوک وایي چمبه څوک وایي دا چې دې کې ګونګروګان نه یو داسې چمبې دي چې دا مدور ټول دا خولې ته یې دغه ورکړي دي ګونګروګان شړنګېږي د اجراګانو سره او د ودونو کې خلکو سره
او اوس که داسې چامبی چې ګونګروګان پکې وي، داسې چامبه وي چې څوک یې وهي هغه غټې کټۍ دي بالغه او هغې سره غورځي را غورځي ګډېږي، دا حرام. که نابالغه جلۍ چامبه وهي او ګونګروګان ور سره نه او اسې سره غورځي را غورځي په یو وخت په یو طرف تاویږي را تاویږي او د ګډا تعلیم یې نه یې کړی، نه یې د ټي ویګانو نه یاده کړي، نو بیا څه ګنجایش شته؟ په دې خبره هم پوه شوې؟ لږ ورځه. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلس. په سبا د هغې شپې چې زما د واده وه، د واده شپه مې چې تېره شوه په سهار حضور راغی. فجلس على فراشي كمجلسك مني مثل مجلسك مني، په شان ته د ناستې ستا زما سره. یخوره دا ته چې ما سره څنګه ناستې ام دقه شان رسول الله مبارک ناشول. وجويريات يضربن بالدف ينظمن من قتل من آبائهم. دا نابالغه جنکۍ وې، نابالغه. دلته جویریات نه دا نالې چې وینځې وې، نه، نابالغه جنکۍ وې، هغې تمبل دایره چمبه وهله. ویندبنه او اشعار ویلې، صفتونه کول من دی هغه چا چې وجلی شو د دې پلارانو نه په غزوه بدر کې. حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. وفينا نبي زمن بمنس کې یو نبی ده، يعلم ما في غد، د سبا علم معنا د مستقبل علم ده. ورته فقال النبي حضور وی لا تقولي هكذا، دا جمله مو وای، وقولي ما كنت تقولين. دینه مکه چې کومه جمله ویلې مرثیه کې هغه وای. دی ولې معنا کړ؟ د دې وجنه چې په دې کې شایبه د علم الغیب. نو مولانا سے مسله د علم الغیب یا مسله د علم المغیبات دواړه یو معنا ده. الکه علم الغیب رسول الله مبارک تشتا الله نما سیوا، نو تاسو قرآن شریف کې ځای په ځای باندې دا ویلي. او د هغې نه مخکې موږ یو مقدماتي طور باندې یو خبره کړو چې هغه محدثینو مفسرینو کړې ده. غیبدان به هغه څوک چې هغه کې درې صفت وي. اول صفت چې منشأ د علم، منبع د علم دی هغه ذات وي او علم مستفاد من الغیر نه. علم مستفاد یو. دویمه داره چې دی هغه علم په آن واحده کې په ما کان او ما یکون دواړو باندې وي. ما کان چې څه پیدا دي، ما یکون او څه تر قیامت پیدا کیدونکي دي، په دې دواړو باندې علم وي. او دریم چې دی هغه علم علم محیط وي چې په آن واحده کې په څلور ګوټه دنیا او په دې زر قسم عالم چې 600 په سمندر او 400 په وچه دي، په دې ټولو باندې دی هغه علم محیط وي احاطه کړي. او یو شی دی هغه د علم نه بهر. حمید الله صاحب تاسو را څادر شته غټ ترونه چې زما لاس د خوځېدو نه ووت، پان کې ډېرې تیزې دي اواز ما د الله زما تاو کړه چې راتاو شه دا تاو کړې څادر نور اوسه تی شخېږي دواړه ته نه تاو کړه، دواړه تاو کړه ډېر سخت داسې شو چې اوس کار پرېږدي نور دا بل هم ته نه تاو. ما بیا به ستاسو ګرمي وشي یاره. البته دې کې دا شیان نشته چې کمی کې زیاتېږي. تاسو د روزې اول نه په هغه اخري درجه سپیډ کې دا خو سړی په اګست او جون جولای اګست کې کوي. د خدای په زرګاه بیا به تاسو خدای مکه زکام سینې دا شیان دی نه، دا ډېر نارمل حالت کې چې وي نو ښه ده. تاسو هم ځان ته نارمل لګوئ، زما د وجې تکلیف نشي بیا د قیامت پر ستا جواب څوک وایي. او جی او تاسو په دې باندې پوه شوئ که نه؟ ما څو صفت ته ویل ملکه؟ اول صفت چې منشأ او منبع د علم ذات د دې عالم او علم مستفاد من الغیر یعنی د بل چا نه. ښه دغه صفت الله نه ما سوا بل چا کې شته. او د آقا مدني رحمت للعالمین
علیه الصلاة والتسلیم علم مبارک لذات دی باری تعالی نه مستفاد ده کنه ده ووجدک ضالا فهدا ای غافلا عن احکام الشرعیه فهدا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله نو منبع د علم ذات منه چې استاد ونه لري او تاسو ونه ویل چې د ټولو انبیاء کرام براه راست معلم او استاد الله وعلم آدم الاسماء وعلمك او بل وعلمناه صنعة لبوس دویم رسول الله مبارک ته دا علم و ما کان چې څومره مخلوق پر زمین باندې پیدا شوی ده او ما یکون تر قیامت به څومره پیدا کیږي دا و دریم آقا مدنی ته علیه الصلاة والسلام شرقن غربن شمالن جنوبن على وجه البر والبحر والفضاء والخلا والملا چې څه دي د ټول علم په یو وخت کې وې هاته کړو که علم الغیب په دې معنا باندې والو او علم الغیب اصطلاحي معنا هم دا والو هغه علم چې بغیر د واسطې نه او دا درې صفته د دې اطلاق دته علم ذاتی ویل کېږي دا صفت دی باری تعالی او کوی چې د علم الغیب رسول الله مبارک تشتا او هغه غیب چې په واسطه دی وحی باندې الله پاک نبی پاک ته خوذل او رسول الله دی هغه انباء اطلاع ور کړی دا وما هو عن الغیب بدوانین علی الغیب بدوانین آقا مدنی ته چې په واسطه دی وحی د مغیبات کم علم راځي هغه بخیل نه د بیانایي هغه پټای نه نو که بیا علم الغیب کلی وای او که علم غیب جزئی وای او په واسطه د څه سره وای ذهن خلاص ولا ورسبه وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اخبرني ابو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدر بیا فضیلت ورتخکارک انه قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره يريد صوره هغه کوټه ته نه داخليږي چل تسپي او تصویرونه وس مولانا صاحب دا خبره بلګه یاد د سپینا مراد مطلق سپي نه ده او د تصویر نه مراد مطلق تصویر د سپینا مراد هغه سپي ده چې هیڅ قسم ته نفع ګټه فائدہ پکې نه آسه ګل ډانګ ساتل آسه تازیدا مړه آسه د کور مخه ته کوڅړه پروت سو قسم سپیان دي چې هغه کې نه پښتو شرعن دي هغه ساتل جایز یو ته کلب معلم وای چې تعلیم دی ورته ور کړی دا او ښکار په باندې کوي دویم کلب الحراست یو سپی دا هغه ته تعلیم ورکړی هغه ستا د کور او د پټو د کور څوکیداری کوي دا سپی نه دی کتاب مقتل حیوانات قرآنی یا عجائب المخلوقات یا حیات الحیوان تاسو خو چې فارغ شي خدای درکړی ټلیفون ګورئ او علما خدای ورکړي کتابونه ګورئ پس پکې لس صفتونه دی او لس وړه دی اولیاء حمید الله شاه صاحب لس صفتونه دی سپکې او لس وړه دی اولیاء صفتونه تاسو یاد کړی کنه چا یاد کړی په دی اولیاء کرامو حمید الله هم دی والا کې په ابدالو کې شامل لګ د خدای قدرت چې کله ولایت تورزه نجیب او رقیب در نه جوړیږي او بره مزل شروع بس انس او جن بری به دشمنان مخالفت بری دا غریب هم داسې چې زه ورته وایم ستا پرواز ډیر زیات د بې وخته ځان نه یو ابدالو ته زمره کې ځان مه راوړه
چې یو سړی ټیم ورته پاتې وي بیا ټیم ځان راولي په کابرینو کې بیا ورته ډېر زیات رکاوټونه مه راولئ داسې ما درته ویلې چې کلب الحراست ستا پټي دي ته وزګار نه بادرنګ دې کرلي بینډۍ دې کرلي دي ټماټر دې کرلي هوږه ډېره ګرانه ده او د غرمې په ټیم کې ځي قیلولې تال ته خلک راشي پټي نه هر څه پټوي نو خلکو ورته سپي ساتلي هغې ته کلب الزراعت وایي پټي ورباندې سات هر څوک چې راشي هلته هغې پسې وغپي ورمنډه کې هغه وتښتی ده په یو موقع خو نه برابرېږي کال ټول د سبقونو سره په منډه باندې حارث ابن صعصعه وایي وی زما یارانو دوستان مې وی په دې یارانو کې یو چې وغه حرامي ما ته څه پته وی منګه به اجره کې سره جمع کېدو یو د بل وی دا یو یار زما د ښځې سره پټه یارانه شروع کړې ښکلې ښځې به مې پردم دوی نه کوله موږ به ناستو اجره کې هغې بچی روټۍ راوړه یو ځل یاران وویل چې زو ښکار د ماخوستن به راشو ډېره ښه خبره وی ټول روان شو دا یو وایي چې یاره زما بیماري ده ته به مې راځه به د اجره کې پروت یم دا چا چې ښځې سره یې ورته لین اچول هغه پاتې شو موږ لاړو وی چې راغلو کور کې आवाज نشته نه اجره کې سړی ده او نه کور صحن کې ښځې आवाज سړی وایي چې زه دروازې نه دننه کېدم نو سپی داسې مانه مخه شو او دا سر یې داسې راته خوځو کوټې ته یې بوته خپلې ده زما چې د آرام کومه کمره وه چې ومې کتل لاندې وینه را روانه وایي کمره کې مې چې وکتل نو زما په کټ زما کور والا او زما ښځه هغه یار دا دواړه په قبیحه حالت کې یو بل سره پراته دي لوڅ لنډه غر او په دې مریو باندې ورته سپي خوله لګولې ده دواړه یې وجلي دي دواړه او په همغه قبیح او مکروه حالت کې یو د بل د پاسه پراته دي وی په دې وخت کې زما خولې ته او ذهن ته ناګهانې دا شعار راغله یا عجبا للخلیل کیف یخون ویا عجبا للکلب کیف یسون ما وی خدای ډیره د تعجب خبره ده چې زما یار ذوی العقول نه د اشرف المخلوقات کې ده او زما سره څومره خیانت وکړي زما د اهلیه سره زلال موته سره زنا شروع او ډیره د تعجب خبره ده چې کلب او سپی یو قبیحه مخلوق ده ټول ورځ بهر پروت دي هغه سپي زما د حیا او د عزت تحفظ و ولیکه موږ او تاسو پښتانه په داسې قابل اعتراض حال کې یو سړی د خپل بیبي خور مور سره وګورو ژوندی پرېږدو چا پرېږدي هغه به د سره د سړي زوی نه یو پوټی غیرت به هم پکې نه وي وایي سپي زما عزت وسات کم کار چې ما بیا کو هغه د مخکې کړی نو دا څومره غټ غیرتي صفت ده په ده او یو ته وایي کلب المواشي ستا ګډې بېزې دي څاروي دي روان کړي دي لیوان شرمخان حمله کوي هغوی نه د بچ کېدو لپاره د سپی ساتلی نو چې لیوه شرمخ راشي دا سپی پسې ورمنډی هغه بېرته وتښتي دا 5 قسمه سپي دی کې نفع د دې ساتل جایز دي او دا له دې ټوکړې نه مستثنا دي ځکه شریعت دی هغې اجازت ورکړی او که دا 5 صفتونو والا سپي نه وي او ته کور کې ساتې نو فرشتې نه راځي اوس یې خلک زناګانو ته او جماګانو ته راغواړي 15 لاکه 6 لاکه روپۍ یورپ نه راځي او د هغې قیمت یې اوس خو زیات شوی ځکه دا قیمت موږ 96 کې اورېدلی او هغې خوراک دا نری غوښه او سوچه غوړي او پیسته او بادام او کشتې ورکوي او نری غوښې کار یې صرف جماعت او ټریننګ دی جماعي د دې ساتل حرام دي ناروا دي مذهبونه 4 دي خو په 104 مذهبونو حرام دویمه خبره به وکړو چې په کم کور کې تصویري
فرشتي نه او فرشتو نه مراد د رحمت فرشتي انور خدا سره چې کوم دي هغه دي او د خدای د قهر او د غضب چې کوم فرشتي دي هغه راځي تصویر نه مراد تصویر د ذویل ارواح د ذویل ارواح تصویر چې ټول بدن برابر یو سره پوره او په نظر باندې ښکاری دغه تصویر مراد که تصویر د غیر ذویل ارواح دی غیر مثلا د غرونو تصویرونه منظره ورته خلک وایي د سین سمندر ابشار د ګاډي د ریل ګاډي دغه شیانو تصویرونه که کور کې څه مسله نشته د سمندر د غره د نخترو د ابشار د غره کې جوبرت او د غیر ذویل ارواح چې څومره دي دا خیر او ذویل ارواح هم که مقطوع الرأس خیر د سر کټ او ذویل ارواح او تصویرونه هم چې د قبلې په دیوال کې یا په شوکیس کې دی خېدي یا په الماری کې دی خېدي یا د عزت په ځای باندې دی خېدي که په درې کې ته په ګرځ را ګرځ کتو شک کې تور باندې کېنه او که بالغ کې چې تا په تکیه والد نو دې سره توهین د تصویر د نه تعظیم بیا خیر په دې ټکو پوه شو کنه د خیر سره وای انه قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره يريد صوره التماثيل التي فيها الارواح هغه تصویرونه چې د ذویل ارواح نه وبه قال حدثنا یو ملت ودره امام غزالی سے وای چې لكل آیت ظاهر و باطن دا لمالوسی وی روح المانی والا وای هکذا لكل حدیث ظاهر و باطن وی دا خو ظاهری معنا ده چې کم کور کې سپي او تصویری د رحمت فرشته نه باطنی معنا ده وای کم طالب العلم کې چې بد اخلاقی خراب اخلاقی بد زبانه بد اخلاقی اخلاق رذیله وی دنیه وی خبیثه وی او تصویر معنا بدعات و رسومات و رواجونه قلب نه مراد اخلاق رذیله تصاویر نه مراد بدعات و رسم و رواج او د فرشته نه مراد علم مع العمل او کمرې نه مراد دغه طالب العلم سینه ده وای هغه سینې د طالب تبالا علم مع العمل نه اچي چې د بد اخلاق بد زبانه ده ورسره رسمونه رواجونه او بدعت خرافات کوي وای د تبع خدای علم مع العمل نه ور خی ویلي که بده ویلي دای باطینی معنا کړل لکه ګوره قران کې الله وی فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا اے موسی علیہ السلام پیزارو باسا ته په وادي مقدس کې ولاړې ویالتم معنا باطینی دارا فخلعن علیک د زړه د تمام سوچونه خیالات او باسا توجه یکسوی یو الله تبارک فانک بالواد المقدس طوا ته په وادي مقدس د طوا کې ولاړې خیال سوچ بدل نه کې ګورای هر څه د زړه نه وباسا د زړه ټول توجه دی الله ته برابر دا ډېر خسته معناګانې دي باطینی خو افسوس چې تاسو روح المانی کتل لګلای روح المانی به څنګه وګوري اوس هغه ذات المسیر څوک نه ګوري چې وړو کې تفسیر روح المانی خو ډېر لوی تفسیر دا چې یو ځلی پکې خبره کې ورنه نه وځي صوفي ده کنه بیا راوتل هغه ته طالب چیرته وخت لري وزدا بل روایت هو وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن ودرګه دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په دوو طریقو باندې نقل کړي واقعیت دا څه شوی و چې د فاطمه الزهرا خاتون جنت رضی الله تعالی عنها کوجدن د علی مرتضی سره وشو د نامه کې ابو بکر هم غوښته وره نه عمر هم غوښته و نه دا ورکړ علی صاحب دیور
چې ورې کړه نو علي صاحب کېناسته مطالبه چې قربان واده هغه ته غو ځان ته څه پیدا کړه که عربو کې دا دستورو علي به واده کو چې خپله ذاتي کمره او د جنۍ مهر به پوره کړی وی او د ولیمې خرچه به برابره علي صاحب سره دا یو نه و نه کمره وه خپله نه د مهر پیسې برابرې کړې وې او نه چېرته د ولیمې صدرک لګیا وی داسې چل شوی چې رسول الله مبارک غزوه بدر په غنیمت کې یو اوخ زما په خپله برخه کې رسېدلی او یو په مالفی کې یا په خمس کې رسول الله مبارک ما ته راکړی و تبرعان 2 دانې بنو قینقا کې زما یاران دوستانو ملګریو د هلکتوب ځوانۍ وی ما هغوی ته وویلې چې تاسو ما سره 2-3 ورځې غره ته لاړ شئ بروزه به راوړو بروزه تاسو پیژنئ که نه پخوا به یې د جوماتونو کې ما رااچولی پسته ګیا د خوشبودار او دا به په مکه کې بازار کې خرڅېده چا به اخیسته لوهارانو مدینه کې هم لوهارانو به دا اخیسته چې چا به راوړه هغې به بټۍ کې سېزله د اوسپنې ګرمولو دپاره وای ما دغه ته ووایي یارانو ته هغه ډېره ښه ده زه بس ته اوښان برابر که بوجونه چې ګیا پکې سړی چې پړي چې دا بیا په اوښ باندې تړي کجاوې ته دا برابر که موږ در سره ځو علي صاحب وایي چې دا هر څه ما برابر او دا بهر د انصاري یو اجره وه دې سره مې دا 2 اوښان ودرول څه پړي کم وایي زه بیا هغې پسې کور ته لاړم په دې حجره کې مه کوه چې شرابیان را جمع شوي دا هغه زمانه وه چې لا د شرابو د حرمت آیاتونه نه و راغلي او حضرت حمزه خو پهلوانو مشهوره دی هم په دې کې ناست شرابیان دي ډمان دي سندرې وایي ګډېږي یوه غټه قصیده ده د هغې یو بیت درته وایي نو دا 2 اوښې ښې سربې دي او قوبونو والا دي دا ډونګه نه ده دا قوب په اوښ کې داسې ترسکونه حصه ده لکه په ګډ کې لم عرب دا دې باندې ځان وجني په دې قوب باندې نو یو سړی ورته وایي الا یا حمزه للشرف النوا اے حمزه د کوره د دې حجرې نه بهر 2 دانې اوښان دي موټه ډېرې غټې دي سربې دي او غټ غټ قبونه دي زوع السکین فی اللبات منها صاحب وروزه ته خو پهلوانې تا نه څوک تپوس کوی شي چاړه ځان سره واخله او په لبه کې ورته کېده لبه پېژنې د مرۍ او د سینې منځ کې د حصې ته وخرجهن حمزه بالدماء اے حمزه وینې تېنه وبیاوه قبونه تېنه کټ کا جګرونه تېنه راوباسه او په منګې وخوره او حمزه دومره شراب څکلي چې ښه خمار نور یو څه ته ونه کتل بس راووته او 2 اوښانو نه قبونه کټ او دا تشې څیرې کړه او دا کلیجې ترې راوویست بس وینې تېنه روانې علي صاحب چې راووته ګوري اوښان په سرو وینو باندې لړلي دي چې لړلې دي بس قبونه هم کټ دي او تشې هم سوري کړي کلیجې راویست نو چې دا حالت یې وکته په جړه شو لاړه نبي علیه الصلاة والسلام قربان راشه کنه ما باندې خدا سے غم چیرته نه راغلی دا حالت وګورئ ولې علي څه دي یاره چې خو د فاطمې د واده غم را سره و بنو قینقا نه مې یاران راغوښتي او غره ته دو بروزم راوړه یو څو ورځې موږ راوړه خرڅولم چې د فاطمې بیبي دپاره پې د مهر پیسې برابرې کړو د واده خرچه او جی حمزه زما اوښانو سره عجیبه کار علي صاحب چا دا کارو کې یو هلک ورته ویلی د حجره کې ستا تره ناست د حمزه او شرابیان دي هغه راووته حمزه دا کارو نبي پاک وایي زما څادر راکړي ورغه چې څنګه اجازت وغوښته ور دننه شو حمزه داسې وران ویجاړ پروت د دې وخت کې دا مسلمان چیرته او دومره سخت خمار ده او نشه کې
رسول الله مبارک وتل حمزه داری سکړي دومره ظلم بیا د بے زبانه مخلوق سره هغه د داسې کته وځي تاسو یې څوک چې مانه تاسو کوي تاسو غو زما د پلار غلامان کېږي زما د پلار او یا زما د نیکه غلامان کېږي عبدالمطلب د غلام څه حیثیت دی چې د آقا نه تاسو دا خبره په نشه کې و شراب لا تر دې وخت بند نو رسول الله مبارک علی ته وی علی نور تاګوما سړی په نشه کې چې نور څه ونه وای ویل ډیر احتیاط نه رسول الله مبارک په شا باندې لاړ او علی ته اسنه چې دی په نشه کې دي د شاله طرفه پتا باندې گزار ولې لاړ وته نور څه ورته ونه وای او سوال دا پیدا کیږي چې علی رضی الله عنه د فاطمه بیبي د واده د پر الله د جنت د ټولو شذو سردار او کله چې پولیس ورات باندې تیری یا روایت دا چې جبرئیل او بل مطلق فرشتہ اعلان کوي چې اے د محشر خلق نظرونه خکته کوي د رسول الله لور فاطمه پولیس ورات باندې تیری او د جنت د ټولو زنانو سردار او د هغه واده لپاره دومره څه علی سره نشته چې هغه ولیمه او مہر معجل برابر بروز راوړي خرڅي او پاغه باندې واده برابر د دې زمانه غدا د صدر اسلام د بادشاہ نه ژوند خل علی صاحب جړل و سوال دا پیدا کیږي چې مړه و خان دا د دنیا مال او متاع دا او قل متاع او دنیا قلیل په دې متاع قلیل پسې علی صاحب ولی جړل یار په دې متاع قلیل پسې علی صاحب ولی جړل نو تب جواب ور چې د علی رضی الله عنه جړه د دنیا په دې مال متاع پسې نه په دې متاع قلیل په وجه نه و دوا وجونه جړل یوه په مسلومیت دیو خانو او په ظلم د حمزه خدا حمزه دومره ظلم چې دا بے زبانه مخلوق چې خلک ور باندې ترس او شفقت کوي او حمزه ور سره دومره ظلم و ادیو خانو مظلومیت ته وګته چې بے زبانه مخلوق نو زکه جړلې او دویم د دې وجنه چې ما دا غیا د فاطمی بیبي دی واده د پاره یا خدای فاطمه د دواړو جهانو د سردار لور او د دې د واده مہر د بار چې ما څه برابر ول هغه غیا می چې بو خان راوړه هغه خان د حمزه د لاسه تباش د فاطمی بیبي په حال باندې جړلې په حقیقت کې اگر کا سبب و خان جوړ سبب لیکن جړلې دی په حال د فاطمه الزهرا باندې رضی الله تعالی عنها تیر سے پوښو بده اوس بچه ورزه چې کوم صح لغت یا به زوی ان حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما اخبره ان علی قال كانت لي شارف من شارف هغه وخت چې پنځه کاله په تیر شوي شپږم رواني زړه وخل من نصيب من المغنم زما برخه په مالی غنیمت د بدر کې رسیدل وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما افاء الله عليه من الخمس يومئذ هغه خمس دا خو د نبی پاکي الله نبی ته ور کړی د خمس نه یو خبلم را کړی وال فلما اردت ان ابتني بفاطمه هر کله چې ما اراده وکړه چې زه واده وکم فاطمی بیبي سره وعدت رجلا ما وعده وکړه خبره مې وکړه یو لوهار سره په بنو قینقاع کې چې زه به تا ته د بروزه راوړم ته به اخلي وې زه صحیح ده ان يرتحل معي فناتي بسخر بیا یو سړی و زما دوه ملګري هغې ما سره تله د دې بروزې دپاره فاردت ان ابيعه من السواغين فنستعين به في وليمه عرس سواغین او زه به د بنو قینقاع والا قسم لوهارو او نورو لوهارانو باندې به خرڅوم فبين ان اجمع لشارفي من الاقطاب والغرائر ما د وخانو دپاره را جمع کول کجاوې والغرائر بوجونه والحبال رسیګانې وشارفای مناختان او زما دواړه اوخي ګونډوي الى جنب حجره رجل من الانصار هغه طرف غاړه د حجره او د دیوال دی انصاری صحابي دان
حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا چې څه مې کور راوړل هغه مې راوړل اله فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتها کټ کړی شوی و کټ کړی شو د دې قب د دواړو قبونه ډونګي کټ کړی وی اله وبقرت خواسرهما او چرلی و ورته تشي واخذ من اکبادهما او جګرونه راويستي واله فلم املك عيني حين رايت المنظر ما چې دا منظر ولید نو زما سترګې زما په اختیار کې نه وې من فعل هذا ما وی چا دا کار کړی ویل فعله حمزه بن عبد المطلب اله وهو في هذا البيت في شرب من الانصار د شرابيانو یو ډله خو شرابيان انصار د مدینه دي اغه سره قیناتون یو دمه د سندري ورته ویل واصحابه فقالوا في غنائها الا يا حمزه للشرف سندرو کې ورته ویل اے حمزه للشرف النوا وروزکن اغه او خانو ته انوا او انوا چې څور بي دي او غټ غټ قبونه دي فوسب حمزه الى السيف فاجب اسنمتها وبقر خواسرهما فاخذ من الشي ورتسير کړه جګرونه راو استلاله قال علي فانطلقت حتى ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته رسول الله مبارک پوه شو زما د چهره نه چې چل شوه ما ته ویل څه چل قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايتك اليوم عدا حمزه على قربان ما رايتك اليوم ده عربي محاوره ده قربان دانن می چې څو ولیدل داسې د غم خبره مې دینه مخکې نه ولیدلې حمله کړې د ظلم کړې حمزه زما په دوه خو باندې فعجب اسنم توها وبقر خواسرهما او کټکړې دي د دواړو نه قبونه او سری کړې دي ورته تشي او جګرونه راويستل وها هو ذات بيت وها حمزه اوسم په اجره کې شرابيانو سره ناسته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتد ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه في شروط نبی پاک چې ملامتوي حمزه په دغه عمل باندې فاذا حمزه سملون په دې وخت کې حمزه خمارو سمل موږ پښتو کې څه خمار نشه او څوږي د خمارو محمرتن عینا سترګې د ډېر نشې نه تک سرې ویل فنظر حمزه الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه دې مطلب باندې پوه شوې هو ایت څه مطلب دی یو ځلی حمزه نشه کړه د حضور سر مبارک ته وګور به اعلان د خپل ته وګور دا ما خماریان چې کوي کنه هغه دیو جن چې دیو کې زمونږ د مقابله څوک نشته ته یې څوک چې ته د پوسونه کوي نو کله باندې براوکته به اعلان دی وکړه نو بیا ورته وایي ثم قال حمزه وهل انتم معنا ما انتم هل استفهام په معنا دی ما نه تاسو مگر غلامان زما د پلار عبد المطلب تینا مراد ذکر د شجاعت کې مشهور فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه سمل حضور پوه شو چې د خو خمار د اوسم لا پنا شک ده فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قید باندې راغه قهقرا شات قهقرا دې ته وای چې څنګه تمخ د قبله ته ده او راغله د مشرق له طرفه بیرته مشرق ته په شا باندې رواني فخرج وخرجنا معه وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عوينة قال أنفذه لنا ابن الأسبهاني سمعه من ابن معقل أن عليا كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا بس دې باندې وتره وې بس